الرحمن الرحيم. ومثل مسجد الجامع وجانب الغربي وصلاة الأولى وبقلة الحمقاء متأول. ومثل جرد قطيفة وأخلاق ثياب متأول إلى آخره. پرون موږ قاعده بیان کړ چې ولا يضاف موصوف الى صفه ولا صفه الى موصوفها. د موصوف اضافت صفت ته نه کیږي او د صفت اضافت موصوف ته نه کیږي او په شرط د دې چې موصوف په خپل موصوفیت برقرار وي او صفت په خپل صفت برقرار وي. نو بیا اضافت د موصوف صفت ته نه کیږي او صفت موصوف ته نه مضاف کیږي. او وجه ما درته ویلې ویخه ایو چې پاتې واغه دا چې صفت محمول خپل موصوف باندې او مضاف محمول پچانی مضاف الیه باندې نه ښه. خدا مسلک د چوز یو د بصریانو مسلک و د چا چې موصوف صفت ته مضاف کیږي او صفت موصوف ته مضاف کیږي دا مسلک د بصریانو. اما کوفیان د موصوف اضافت صفت ته جایز غني او د صفت اضافت موصوف ته جایز غني او دا وی د پاره دلایل هغه دلایل وی هغه دلایل دي چې کوم رستو معترض باندې به تور اعتراض واردېږي هغه د کوفیانو سدي ځیا دلایل. نو راځه په دې اولنې قاعده باندې چې مونږ ویلو چې موصوف نه مضاف کیږي چاته صفت ته. په دې قاعده باندې معترض اعتراض کوي چې دا قاعده ستا منقوضه شو ماته شو پراتلون کې سلور مثالونو سره دا قانون ستاسو شو ځیا مات تا خو ویل چې موصوف نه مضاف کیږي صفت ته. راځه زه درته خیم د یو په سلور مثالونو درته خیم چې پاغه کې موصوف مضاف شوی دی چاته ځیا صفت ته. لکه وګوره مسجد الجامع وجانب الغربي والصلاه الاولى وبقره الحمقاء په دې ټولو کې دا اولنې دا مسجد موصوف دی جامع صفت دی اضافت د مسجد جامع ته شوی دی جانب موصوف غربي صفت دی اضافت ورته شوی دی صلات موصوف اولی صفت دی اضافت شوی دی او دا نه بقله الحمقاء بقله ساق ته وي حمقاء دا یو قسم نه ښه خرفه ورته وي پته نه لګي څنګه قسمه ساق دی د خرفي ساق دا یو قسمه ساق دی بس په خبره پوه شي. نو ګوره وی دلته دا ټول چې کوم نه موصوفات دي او اضافت چاته شوی دی ځکه خپل صفت ته شوی دی. نو تا خپل چې موصوف نه مضاف کیږي صفت ته حال لا چې موصوف دلته مضاف شوی دی خپل داغه د جواب حکومتین رحمه الله چې متأولنا یعنی په مثل د دې تراکیب او دا متأول یعنی دې کې تعویل کړي شوی دی کې څه شوی دی تعویل ورکې کړي شوی دی په دې شان سره تعویل ورکې کړي شوی دی په دې شان چې مونږ وایو ماته ګورم دې کې تعویل کړي شوی دی مونږ وایو دلته موصوفات د دې صفاتو د پاره هغه محذوف یا غسل دي محذوف دي. موصوفات د دې صفاتو د لپاره چې الجامع او غربي او اولا او حمقاء دي د دې لپاره موصوفات څه دي هغه محذوف دي. دغه مسجد او جانب او صلات او بقلا دا د دې صفاتو د لپاره موصوفات نه دي چې ته دې موصوف ته اضافت صفات ته شوی دی نه د دې لپاره موصوف څه دي هغه مقدر دي موصوفات هغه محذوف دي. اصل کې دا عبارت دا شو چې مسجد الوقت الجامعي مسجد الوقت الجامعي هغه وخت موصوف د جامع د لپاره جامع صفاتو هغه موصوف د صفاتو. نو مسجد د جامع د لپاره صفت نه دی موصوف نه دی بلکې موصوف د جامع د لپاره څه دی وخت دی. او لکه څنګه چې مسجد په جامع سره موصوف کیږي دا کسه وخت هم په موصوف کیږي ښا لکه څنګه چې مسجد جامع دی خلق الراجمه کون کې دی دا چې وخت هم څه دی راجمه کون کې دی کنه تا یو وخت مقرر کړی د یوې نیمه بجې د جمع نو هغه خلک راجمه کوي کنه هغه راجمه کوي کنه نو وخت هم څه دی جامع دی. نو دا جامع صفت د وخت د پاره دی نه د مسجد د پاره. دا رنګ دا غربي دلته دا صفت د مکان د پاره د جانب د پاره نه اصل کې دا سی وي جانب المکان الغربي نو هغه مکان موصوف د چا د پاره د جانب د پاره. دا رنګ په صلات الاولى کې
صلات الساعه الاولى الساعه کم محذوف ته هغه موصوف د چا د پاره چې اوله د پاره صلات نه دی او دارنګ بقله کې بقله حبه الحمقاء هغه حبان هغه موصوف بقله موصوف نه په خبره باندې پويږي نو اعتراض دلته اوس ماته ورځي یا بد موصوفات حذف شوی وي په هسته منوي سره په هسته منوي سره یعنی نیت کې به مراد بیو د لفظ نه به حذف شوی نو بیا اعتراض د فقېږي په دوه طریقو سره اعتراض بیا د فقېږي په دوه طریقو سره یو طریقه دا د مونږ وایي دلته دغه الجامع غربي او اولا او حمقا چې صفات دي دا مضاف الیه نه دي دا څه دي چې مضاف الیه نه دي ولی مضاف الیه اکا موصوف د دې چې هغه سره مقدر او محذوف ده په خبره پوښ هغه سره محذوف ده نو دا صفات مضاف الیه نه دي نو بیا هم اعتراض وارد نشو بیا هم اعتراض ځکه دا صفات دي خو لیکن مضاف الیه نه دي او یا په بل طریقه مې اعتراض د فقېږي مونږ وایو دلته دا مضاف چې کوم دی دا موصوف نه دی دا مضاف دا مسجد او جانب او صلات او بقله موصوفات نه دي موصوفات خو دلته محذوف دي کنه نو مضاف ورکی موصوف نه دی او مضاف الیه ورکی صفت ورکی مضاف الیه نه دی مضاف ورکی موصوف نه دی او صفت ورکی مضاف الیه نه دی نو لہذا اعتراض تا نه واردی په خبره پوښی وایي کنه او کچرتا دلته غ موصوفات د دې صفاتو هغه مقدر شي محذوف شي په حسب نسیم منسیه سره چې بیخي د لفظ نه حذف شي دي او پنیت کې هم مراد نوي نو بیا د په اعتراض راځي په یوې طریقې سره هغه طریقه دا چې مونږ وایي دلته دا مضاف موصوف نه دی دا مضاف دا مسجد او جانب او صلات او بقله دا د مضاف الیه د پارسه نه دي موصوفات بلکې موصوفات د دې سره چې محذوف دي په حسب نسیم منسیه سره نو ته اعتراض نه وایي خبره پوښ مسجد دلته مضاف دی خو موصوف نه دی کنه موصوف هغه چې کوم نه مقدر دی ومثل جرد قطیفتنا جرد ولیکيږي زوړ ته قطیفه ولیکيږي صادر او شړې ته اخلاقم زوړ ته وي او ثياب ولیکيږي جامو ته ومثل جرد قطیفه واخلاق ثياب متأولا دا د فدبر اعتراض کوي دا په دیمه قاعده باندې اعتراض واردېږي معترض دا وی چې تا قانون بیان کو چې صفت اضافت خپل موصوف ته نه کیږي دا قاعده سامنقوده د پجرد قطیفتن سره او اخلاق ثيابن سره ولی ځکه جرد قطیفتن دا جرد صفت د قطیفه د پاره دا عبارت اصل کې سو قطیفتن جردن قطیفتن جردن شړای زړه صادر زوړ او اخلاق ثيابن دا اصل کې ثيابن اخلاق یعنی کپڑے زړی په خبره پوښی نو دلته دا صفت مضاف شوی دی چې تاسو خپل موصوف او ته خو چې د صفت اضافت موصوف ته نه کیږي نو جواب ماتنو کو چې متأول دا مثالونو کې هم څه شوی دی زیات تعویل کړي شوی دی په دې شان سره چې دا عبارت پاتل کې سوز بیا قطیفتن جردن او ثياب اخلاقن نو موصوفات د دې حذف شول موصوفات څه شول بیا حذف شول پاس پنس یا منسیه سره دا قطیفتن جردن قطیفتن حذف شو او دا ثياب اخلاقن حذف شول بیا ثياب حذف شو موصوفات حذف شول چې موصوفات حذف شول نو دا جرد او اخلاق دا دواړه څه پاتې شول بیا عام پاتې شول عام پاتې شول جرد معنی زوړ چې هر شی وي او اخلاق معنی زوړ چې هر شی نو دا عام پاتې شول بیا چې کم دی دا هر یو جرد او اخلاق دواړو کې هر یو د دې اضافت وکړې شو خپل یوې نوعی ته د پاره د تخصیص چې دې کې تخصیص راشي نو دا قطیفه دا یو نوع د جرد دا ځکه جرد مطلق زور ته وي چې هغه هر شی وي
نو قطیفه پاغي کې څه ده یو نوع ده کنه دارنګه ثياب د اخلاق د پاره یو نوع د اخلاق منه زړې او د ثياب د غي د پاره څه ده یو نوع ده نو دلته بیا د اخلاق او جرت اضافت وکړې شو خپل یو نوع ته د پاره تخصیص راتلو چې دا عام دي کې سره شي ځان تخصیص ورکړي راشي نو دا د قبيله د اضافت د صفت نه موصوف ته نه دی بلکې دا د قبيله د اضافت د عام نه دی خاص دا اضافت د عام خاص تراغله دي نه دا چې اضافت د صفت موصوف ده په خبره باندې پوه شئ دا تعویل ورته کړی شوی کار کوي ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص كليث وأسد وحبس ومنع لعدم الفائدة بخلاف كل الدراهم وعين الشيء فإنه يختص به ویدیوی ولا يضاف اضافت بنشي کوله اسم د یو اسم بل داسې اسم تا چې هغه یو شانوي د اولنی اسم سره یو شانوي په عموم او خصوص کې یو شانوي د اولنی اسم سره عموم او خصوص کې یعنی دو داسې اسمین چې د هغه دواړو مصداق یو وي د هغه دواړو مصداق یو وي چې 50 صادقيږي مصداق یو وي او یو د بل پټولو افراد صادقيږي دا یو اسم د بل اسم پټولو افراد صادقيږي او دا بل اسم دا ول اسم پټولو افراد صادقيږي او دا یو اسم چې په بل په کوم افراد نه صادقيږي دا بل اسم هم په افراد نه صادقيږي چې کله دو اسماء داسي وي نو په هغه کې د یو اضافت بل ته دا صحیح نه ده دا صحیح نه ده په خبره باندې پوه شئ دلته چې دا مضاف الیه ویل چې لا یضاف اسم مماثل للمضاف الیه نشي مضاف کېده یو اسم مماثل چې هغه مساوي او برابر وي للمضاف الیه د مضاف الیه سره د دویم اسم باندې اطلاق د مضاف الیه ذکر کړی دی چې دا اگر کدا اوس حقیقتا مضاف الیه نه دی خو په اعتبار د ګرځولو د سره مضاف الیه په اعتبار د ګرځولو د سره مضاف الیه یعنی چې د مضاف الیه او ګرځو اضافت ورته کې د اضافت صحیح نه دی اگر کدي حقیقتا مضاف الیه نه دی او دا مضاف الیه اطلاق په باندې کړ دی په اعتبار د ګرځولو د سره مضاف الیه په خبره باندې پوه شئ او دلته د مماثل معنا هغه مماثلت ندلته معنا د مشابهت مراد نه ده چې مشابهت ویل کېږي اشتراک د شیئین او تپسې کې یا په وصف کې نو بیا به معترض د اعتراض کې چې لکه دلته مثال د لیس او د اسد ذکر کول ټیک نه دي ځکه دا دواړه په وصف کې شریک نه دي بلکې د دې دواړو حقیقت یو دی د دواړو حقیقت څه دی یو دی چې حیوان مفترس لیسم زمری ته وي اسد هم څه ته وي زمری ته نو دلته اشتراک فی الوصف نه دی بلکې دې دواړو حقیقت یو دی دواړه ویل کېږي حیوان مفترس نو دلته د مماثل معنا مراد څه ده مماثل ویل کېږي دلته چې د دواړو مصداق یو وي د دواړو څه وي مصداق یو وي یعنی اتحاد مصداقي مراد دی چې مصداق کې دواړه متحد وي دا دواړه اسماء داسي وي چې یو د بل په تمام افراد باندې شامل صادقيږي ښا یعنی مصداق د دواړو یو وي بیا کده د مصداق سره اتحاد د مصداق سره کوم مفهوم د دواړو یو او کنه مفهوم کې مغایرت وو چې مفهوم هم د دواړو یو وي لکه لیس او اسد مفهوم هم د دواړو یو دی او مصداق یې یو دی او چې نه مصداق یو وي خو لیکن مفهوم مغایر وي لکه انسان او ناطق انسان هم حیوان ناطق ته وي او ناطق هم نه مگر انسان ته وي خو لیکن مفهوم مغایر دی مفهوم کې مغایرت شته خو لیکن مصداق د دواړو سره یو دی په خبره پوه شئ نو مراد دلته دا دی چې دوه داسې اسماوي چې د هغې دواړو مصداق یو وي یو د بل په ټولو افرادو باندې صادقېږي مماثلت فی العموم والخصوص دا معنی ده چې دواړه مماثل وي پس کې بیا په عموم او خصوص کې مقصد دا چې دوه داسې اسماوي چې دواړه مصداق د دواړو یو وي مصداق کې متحد وي او یو د بل په کل افرادو صادقېږي
دا سه دوا اسماء اضافت د یو بل ته صحیح نه ده وجه سره اوس درته وایي ولا يضاف اسم مماثل للمضاف الیه او نشي مضاف کولای یو اسم مماثل چې هغه مماثل وي د مضاف الیه سره په العموم والخصوص په عموم خصوص کې دواړو مصداق یو وي د دواړو مصداق څه وي یو وي یو د بل په کل افراد صادقيږي کله سواته ده دا مثال د اصلي جو دا اتحادی مصداقی دی چې موجود فی الخارج وي موجود څه وي خارج کې موجود دی او حبس او منعنا دا مثال د اصلي جو د اتحادی مصداقی دی خدا هغه چې هغه په ذهن کې مصداق څه وي یو وي خارج کې د دې مصداق نشته اتحادی مصداقی مثال دی خدا ذهنی د څه د ذهنی حبس ومنع دواړه ویل کېږي څه ته بندول او منع کول ته دا ولوس جایز نه دی ویل عدم الفائده وې ځکه د اضافت کې څه نشته فائدہ نشته ها د اضافت کې کله چې دواړه اسماء داسې وي چې داغي مصداق یو د بل په کل افراد باندې صادقيږي نو دلته اضافت کې اس فائدہ نشته بلکې اکتفا په یو سره سکیږي کې دی شي یعنی کوم مقصد چې ستاره هغه په ذکر د یو سره حاصلېږي نو د دویم ذکر کې څه فائدہ شته دی نه چې نشته دا اضافت هم صحیح نه دی په خبره باندې پوه شئ او کته اعتراض کې چله کله عدم الفائده ولې وي فائدہ کو ورکشته کنه تخفیف لفظي کو ورکشته کنه لکه تدا شوی چې رأيتو اسد لیسن رأيتو اسد لیسن نو تخفیف لفظي خوشته کنه په مضاف کې تنوین حذف شوی دی تخفیف لفظي خوشته نو فائدہ کو حاصله شوی دا نو ته څنګه وی چې عدم الفائده نو موږ جواب کو چې دلته بحث دا چاروان دی د اضافت معنوي خبرې دي او په اضافت معنوي کې مقصود څه وي تعریف یا تخصیص وي تعریف یا تخصیص نو مراد د عدم الفائده مقصد دا دی چې فائدہ د تعریف یا د تخصیص نه کوي فائدہ تعریف یا د تخصیص نه کوي بخلاف كل الدراهم وعين الشيء دا عبارت چې ذکر کی ماتن پدې سره د پدې اعتراض کی پدې سره څه کیږي معترض دې اعتراض کی چې تول چې دوه داسې اسماء چې هغه خپل کې سره مماثل یعنی مصداق اتحاد دوړو مصداق یو د دوړو مصداق او یو د بل په کل افراد باندې صادقيږي نو پاره کې د یو اضافت بل ته صحیح نه ده نو دا قاعده ستا منقوضه شو فكل الدراهم او عين الشيء سره زپک په کل الدراهم کې دا کلو مضاف د دراهم ته او کلو نه نه مگر عین دغه دراهم دي عین عندك دراهم دارنګ عین الشیء کې دا عین مضاف ته شی ته او دا عین نه نه مگر عندك شی دي په خبره پوه شئ نو دلته اتحاد مصداقی په دواړو کې شته دواړو مصداق یو دي او بیا هم با وجود د دینه د کل اضافت دراهم ته شوی دی او د عین اضافت شی ته شوی دی نو قاعده دې څه شو ځا منقوضه شو مونږ دا غي جواب مونږ دا کوځه مونږ وایو ګورا دا مونږ چې کوم قاعده ذکر کا چې دوه اسماء چې هغه مصداق د دواړو یو وي د یو اضافت بل ته نسې کیږي دا کلام چې د اضافت نه مخکې دواړه شریک وي په عموم او خصوص کې نه دواړو مصداق سوي یو وي نو بیا چې کوم د یو اضافت بل ته نشي کېدای ښا یو اضافت بل ته نشي کېدای نو راشه په کله دراهمه کې دا کلو مخکې د اضافت نه دراهم ته دا عامو دا سوزیا عامو دا شامل دراهم ته او غیر دراهم ته هم شامل په خبره پويږي دا څنګه ځیا په عین الشیء کې دا عین مخ کې د اضافت نشه ته عام دی ځکه عین اطلاق په موجود او معدوم دواړو باندې کیږي او د شی اطلاق صرف په موجودات باندې کیږي په خبره باندې پوه شئ دا مخ کې عام دلته کا دا دغه راغلی دی اتحاد مصداقی په دې دواړو کې راغلی دی او دواړه مساوي ګرځېدلې دي نو دا بعد الاضافت د څه پس د اضافت نه چې د کل اضافت مونږ دراهم ته ورګرځیدو اوکو نو دا کل نه نه مګروم دک دراهم دا عین اضافت مونږ شیتو کو نو بیا د دې عین تخصیص ترچا پور راغلی دی ترشی پور راغلی چې عین نه نه مګروم دک شی دی او مقصد څه نه زمون
مخکې قاعده باندې بیان زم سوچ د اضافت نه مخکې دواړو مصداق سوي یو او دلته اضافت په وجه دا مصداق ته دواړو چې یو شوی دی دا کوم د اضافت په وجه باندې یو او مخکې د اضافت نه دواړو مصداق سوزیا جدا نو ځکه دا جایز دی ښا وایي په خلاف الدراهم په خلاف د کل الدراهم سره وعين شيء سره فانه يختص وای بشک دغه تراکیب په دې دواړو کې فانه دغه مضاف په دې دواړو تراکیبو کې يختص دا خاص کړی شوی دی به په سبب د مضاف الیه سره دا به کې با سببیه ده او دا هی ضمیر مضاف الیه تراجه دي او فانه کې هو ضمیر مضاف تراجه دي لشو فانه دغه مضاف په دې دواړو مثالونو کې يختص خاص کړی شوی دی به په سبب دا مضاف الیه سره خبره پوه شي وقولهم سعید قرزین دا سعید او قرز دواړه د یو شخص نمونه دي خاصه دا دواړه د یو شخص نو اوس معترض اعتراض کوي چې ستا دا پاسنه قاعده دلته څه شو بیا منقوزه شو تاول چې دوا اسماء چې هغه مساوي وي په عموم او خصوص کې دواړه سره مصداق د دواړو یو وي یو د بل پټول افراد صادق وي د دې اضافت یو بل ته صحیح نه دي نو راشد سعید او قرز دا دواړه سره مساوي دي خپلو د دواړو مصداق یو دی ځکه د یو شخص نمونه دي نو دلته دا اضافت ولې د سعید قرز ته شوی دی په خبره پوهیږي تا کویل نه کېږي دلته شوی دی یو بل دا ځم چې تا مخکې قاعده ماته شو مخکې تا یو قاعده ذکر کړې و چې په اضافت معنوي کې مضاف به خالی کولای شي د سره د تعریف نه مضاف به تعریف نه خالی کولای شي کنه او دلته سعید مضاف قرز مضاف الیه او سعید څه دی معرفت مستاد ولا قاعده څه شي منقوض شي من وایو دلته د اضافت شوی د سعید قرز ته دا مثال متأول نه نسریږي دې کې تعویل کړي شوی دی تعویل ورکه څنګه کړي شوی دی ما ته وګوره دلته مصداق د دواړو یو نه د سعید او د قرز مصداق د دواړو یو دلته د اول نه مراد مدلول دی او د دویم نه مراد لفظ د قرز دی ښا د اول د سعید نه مراد څه دی مدلول ته مراد دی او د قرز نه مراد لفظ د قرز دی نو دا څه بشي چې مثال ته جاءنی سعید قرزن معنا به شي جاءنی مدلول لفظی قرزینا یعنی ما تراغه هغه څه چې هغه مدلول دی دلالت کړی شوی دی په هغه باندې په لفظ د قرز سره یعنی د لفظ د قرز چې کوم مدلول دی نو قرز علم دی د سړي لپاره کنه نو د قرز مدلول څه دی غډانچا ما ته هغه راغی په خبره پوه شئ نو دلته مصداق د دواړو یو نه دی د سعید د مراد څه دی چې مدلول د لفظ دی مدلول او د قرز نه مراد دک لفظ دی نو مصداق د دواړو یو نه شو کنه یو نه مدلول مراد شو بل نه څه مراد شو لفظ نو لہذا اضافت ذکر صحیح دی په خبره پوه شئ